الله رب العالمین انسان ته لوی شرافت ورکړی دی، یو لوی عزت یې ورکړی. ځکه په ټول مخلوق کې انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړی، په ټول مخلوق کې ډېر زیات عزتمن او په ټول مخلوق کې د ټولو نه غوره دی انسان پیدا کړی. نور مخلوق چې کله پیدا کوو نو هغې کې مخکې نه ملایکو ته دا نه ویلي چې زه دا پلانکی مخلوق پیدا کوم، ستاسو څه سوچ دی، څه رایه ده. خو انسان چې کله پیدا کوو نو د ده د پیدا کېدو نه مخکې الله پاک ملایکو ته دا یو خبره وکړله چې زه انسان پیدا کوم. تاسو دې حوالې سره څه وایې؟ دې نه دا معلومیږي چې انسان دا د الله په نزد باندې ډېر زیات معزز دی او عزتمند دی. او چې کله بیا انسان پیدا که نو بیا د په ټولو مخلوق کې پاک مخلوق چې هغه ملایک دي، هغوی ته د دې خبرې حکم وکړه چې تاسو د آدم علیه السلام په طرف باندې په سجده شئ. دا د انسان اکرام دی، دا د انسان عزت دی چې الله پاک ورکړي. او بیا دا دی چې الله رب العالمین د دې انسان د پیدایش د نسبت الله خپل ځان ته کړی. کله چې ابلیس سجده ونه کړله، الله رب العالمین ورته وفرمیل چې ابلیس تا هغه چاته سجده ولې ونه کړلې ما خلقتو بیدی، کوم چې ما په خپلو دواړو لاسو باندې پیدا کړی و، څنګه چې د الله د شان سره لایق. دا نسبت الله خپل ځان ته و. یعنې قرآن کې د نور مخلوق ذکر دی، اسمان هم الله پیدا کړی، ځمکه او غرونه او سمندرونه دا ټول الله پیدا کړي. دا قسمه نسبت دا یې نه دی کړی چې اسمان باره کې ویلي چې لما خلقتو بیدی، ځمکې باره کې ویلي چې لما خلقتو بیدی. د انسان باره کې دا لفظ د ده د اکرام او د عزت د وجې نه الله پاک دا لفظ استعمال کړی دی. او انسان دا الله رب العالمین د دې ټولې ځمکې بلکې د ټولو کائناتو خلیفې جوړ کړی دی، پیدا کړي الله دی. او خلافت او مشري د ځمکې چې ده دا الله مخلوق کې بل چاله نه ده ورکړی، دا صرف انسان له ورکړی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفه. کله چې ستا رب دا ویل ملایکو ته چې زه په ځمکه باندې یو خلیفه جوړول غواړم او پیدا کول غواړم. خلیفه سي نائب قائم مقام، دا خلیفه ای. او الله قرآن کې فرمایلی وکذلک جعلناکم خلائف فی الارض. الله فرمایي ما تاسو د قرنګي په ځمکه باندې خپل خلیفګان جوړ کړي. لکه انسان دا د الله خلیفه دی په دې ځمکه باندې، دا د الله نائب دی په دې ځمکه باندې. او قرآن کې نور هم ګڼو شمېره آیاتونو کې د دې خبرې ذکر دی.